پیغمبر اکرم اصحابو سره یوه ځای باندې تللو کسې بچي دي خاورو کې مستی کولې اصحابو بچیو باندې غږ وکړو پیغمبر صحابه و څه شرم وکړئ خاورو کې لګیا وي مستی کوي پاڅېږئ نو دې ټایم کې پیغمبر غږ ورباندې وکړو څه پرېږدوئ اصحابو التراب ربیع الصبیان مه پڅوئ دغه ځای نه خاورې د بچیو بهار دی یار چایو بهار وي ای بچیو بهار خاورې دي پرېږده څه مستی ورسره وکړي کسی پیغمبر دومره زیات حد کې وړو بچیو دپاره هم احترام و تکریم و حرمت قایل و موږ کوم حد کې قایل یو لږ انسان دغې آینې کې ځان وکسي خپله مسلمنۍ وکسي انسان خپل انسانیت وکسي یو عالم یې څه ما د بچیو وړو بچیو کوم سکول وي هغه ما لیدلو یوروپ کې یوه ورځې قسم یو ټرک خاورې رابار کې هغه سکول ته یې راوړې هلته تالې کې ورته ما پوښتنه وکړه چې دغې خاورو باندې چې کوئ دلته ما بچیو سکول کې تالې کې ای چې دې دپاره څه بچي خاورو سره زیاته مینه لري تا دا څه خاورو کې بچي مستی وکړي نو کسه دې حده پورې یوروپ کې هم اسلامي دغه اصولو باندې عمل کیږي پیغمبر اصولو باندې عمل کیږي اما مو عمل په نه کوو ډېر افسوس خبره ده پیغمبر یې څه من کان عنده صبی فلیتصاب له څوک څه بچی ورسره وي وړه بچي کور کې په کار دی هغوی سره یې وړو بچی غوندې کیل کود کوي هغوی سره په کار دی مستی کوي هغوی سره په کار دی څه ښه طریقې سره مینه محبت کوي احترام کوي بس یاد وساتئ ای ښځې احترام و حرمت شوهر سه لاس کې دی ای شوهر احترام و حرمت ښځې سه لاس کې دی کسه ځنه وخت کې دا شی مشاهده کیږي څه کله ولمنه وي کور کې مهمانان وي کله څه بهر نه خلک راغلي وي یا انسان پڅېږي خپلې ښځې بېزتي کوي مړی واجې نه یا بل شي واجې نه یا بل شي واجې نه همدې شان سره ښځه د شوهر بې احترامي کوي یوه نیمه خبره داسې وکړي یوه نیمه کیسه داسې وکړي په کار نه دی همدې شان سره کور کې که چیرې سپین ګیري راسره دي هغه خپل ځای کې احترام دی هغه خپل ځای کې حرمت دی نو دا حرمت و دا احترام څه که چیرې موږ کورو کې حاکم شو ایمو کورو کې دی باندې عمل شروع شو یاد وسته کور نظام گل گلزار کیدای شي کور نظام بهشتی نظام کیدای شي یو خوشحال کور هغه وي چې هغه کې یو بل احترام و حرمت ستای شي